الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة وقال النبي صلى الله عليه وسلم سحقا سحقا لمن غير بعدي ديني د بدعاتو پر رد باندې مونږ تفصیلی خبرې او خطبه کولې او د هغه بدعاتو تذکره مو کوله کوم بدعات چې په دې معاشره کې موجود دي او الله تعالی پاره خفه دی او د الله نبی د هغې نه منع کړی دا او هغه بدعات څه لږ نه دي ډېر زیات دي او په معاشره کې دا ډېر بدعات د اهل بدعو د کثرت دلیل دی زمونږ د معاشره کې چې بدعات ډیر دي دا د دې دلیل دی چې مولان او علماء اهل بدع دي باطل پرست دي خپل جیب او خېټې لپاره کار کوي خو د الله دین په صحیح معنی باندې نه بیانوي که چېرته نیکان عالمان حق پرست عالمان زیات شي د هغې به دلیل دا وي چې معاشره کې به شرکیات او بدعات نه وي خو دا قدم په قدم چې بدعات دي دا قدم په قدم چې شرکیات دي او د توحید او د سنت نه لرېوالی دی دا د دې دلیل دی چې عوام هم کټاس بدعتیان دي او علما یې مخصره بدعتیان دي الله دې وکړي چې زمونږ د معاشرې د منبر او د محراب عالمان دا د قرآن او د حدیث والا شي او چې دا عوام دې کې د الله تعالی لږ تړپ پیدا کړي ډیر خلک دا وایي یاره روانه د مولیانو نه ده زه روانه د عوامو نه م ده ما اجره کې یو کس ته وی میل که په عوامو کې دومره تمیز وی چې مولا ته صرف دا ویلی شوي چې جی دا خبره قرآن کې شته چې مولا په او نه جواب ورکولی بیا وی جی دا په حدیثو د رسول الله علیه السلام کې شته هغه احادیث چې امت د محدثینو صحیح ګرځولي جی دا په 100,000 کم او زیات صحابو کې دا عمل چا کړی دی جی دا د الله د نبی نه بعد تر 300 کالو پورې وو څو سوالات شو قرآن کې شته حدیث کې شته سلفو د امت کړی دی دا 3 سواله که دا 3 سواله عوامو زده کړل مولان به سم دم شي خروان د عوامو نم ده مولا چې په منبر د جمجا باچا قسم کړه د عوامو جړې دي مولا که د سلم او د حاشیې د منطق نه او د یو کتاب نه لطیفم کړه د عوامو ویلي دي ودا ښایسته عالم دی نو بس هغه بدر خالص د کیسو بوجه جوړه کړی ده نو دا خبره یاد ساتئ ای عوامو که لږ بصیرت تاسو کې راغی او په دې خبره پوه شوې چې قرآن کې نه په احادیثو د رسول الله علیه السلام کې نه تر 300 کالو د خیر القرون په دور کې د الله د نبی نه بعد نه دا شی دین نشي کېدی دا به بدعت او دا به ناروایي که دا فهم په عوامو کې راغی قسم دې که ځینې مولا منبر ته وخیږي ومو باطله خبره کول خو لا پرېږده خو عوام هر شي ته دین وایي عوام هر څه ته آمنا وسلمنا وی نو د عوامو د غلط تاثر علماء له خوند ورکړه دي نو عالمان هغه خبره کوي چې داغه د واسکټو د جیبو د خېټې پروګرامي بږي چې د چیسه ته د کې مګه ته روټه را یادي
دا وجه څه ده؟ وجه دا ده چې تربیت والا عوامو غلط کړی دی. ما عرض دا کو چې د دغه بدعاتو نه یو مشهور بدعت دا دی، تاسو وګورئ کله چې مړی وشي دې مړی باندې ښځې ویر کوي که نه کوي؟ دا ویر د الله د نبي په ژبه باندې بیان شوی دی چې په مړی دا ویر حرام دی او ناروا دی. او د ابن عمر رضی الله تعالی عنہ حدیث نقل دی، بخاری مسلم کې راځي، ان المیت لا يعذب ببعض بكاء اهله علیه، یقینا د دې ژوندو د باس د جړا د وجنا الله تعالی مړی له عذاب ورکوي. الله عذاب ورکوي. ولې؟ دی ژوندي ته پته ده چې ما باندې به ویر کیږي او دی په دې ویر رضا او خوشاله او پې یا یې منع ونه کړه، نو داسې ویر چې ښځې د ځان نه ګریوالونه شلي، سر تور کړي او ځان په څپېړو وخي، داسې جړا، داسې ویر، داسې هنګوله دا په مړي باندې حرام ده او ناروا ده. د ژوندي له به الله عذاب ورکړي او د مړي له به الله عذاب ورکړي چې ستا په معاشره کې داسې کار کېدو تا منع ولې نه کوله او ته پې خوشحاله او رضا ولې په دې عذاب ورکېږي. هغه جړا ټیک ده چې بې اختیاره د سترګو نه اوښکې راوبهېږي، هغه جړا ټیک ده چې د شریعت په حدودو کې دن نه، خو لیس منا من ضرب الحدود وشق الجیوب ودعا بدعوى الجاهلیه، چې د جاهلیت په شانتې چغې وی چې او زما بابا، او زما دادا، زه به اوس زما د رزق پروګرام به اوس څوک کوي، زمونږ د اجرې فیصلې به اوس څوک کوي، مونږ له به د بازار نه اوړه څوک راړي، زمونږ جرګې او زمونږ جایداد به اوس څوک سنبالوي، او زه به اوس دادا چاته وام او زه به اوس لالا چاته وامه. دا هغه خبرې دي چې دا بدعات دي او د الله نبي په دې باندې رد کړی دی او منع کړی دی. خو ته وګوره نو په دې معاشره کې دا لګي دي د ویر خپلې ښځې دي، د ویر خپلې ښځې دي چې تر څو هغه ښځې نه راغلې نو غم ګرمیږي نه، غم مزه نه کوي. هغه ښځې چې کوڅه کې را مخامخ شي نو دا پړونې وغورځوي او چغې کوي، وي ما بله ورځ خوب کې لیدلی وې دا مخ دې داسې زیړ زیړ و، وي ما پراټه ورکړه خو وي پوه شوم چې یخانې الله دې خیر وکړي خو لکه بابا چې تلو واله دی. بله وی او که نه وایي زه چې م راغلی وم وي دا کیړی الټه پرته وه، وي ما وی چې جوړ ژوند دی ختم دی. هغه خبرې شروع شي، بله وی خوارې زه پې م شکي ومه، خو ځکه مې څه نه وي چې دا خلک به وایي چې څه کوې زمدم سړی رانه مړ کوې، نو وي بس خو وي کار ښکلی نو. نو هغه لا په لاره ده چې دوه ښځې او یو بل له غاړې ورکړي او هغه سندرې خلک ایله ووایي اوس غم جوړ شو، اوس وي نو چې دا غم جوړ شو دا د ویرو ډکار شي که نه، دې کې دا د خړو رجو دا مجمع را روانه شي که نه، نو بیا حاکم چې ډېر جړل نو هغه لغټو مې لغټې وله وګانه پیشو سر هغه شی پورته کوي ته پوهې که نه بریلیانو مولا دی پوهېږې که نه، بیا غلی غونده دی بړې ته لاس کړي چې جګ ورکړي نو ګوتې هم راوباسي، یا نوسې مې پرېښي دي خوارې وي هغې به جاړې وي لږ پکې څه واچوه او یا وي څه به وکړه چې دا شته ښځې دپه نه شي بیا به دله څه درکړم که څه پکې پاتې شو. دا حساب کتاب دی په مړو جړا مستقل بدعات دي. خپلې زنانه په دې کلکې پویول چې لاړ شي نو په مړي به داسې ویر نه کې چې چغې او ساندې وي او ځان په لاسونو باندې وټپی خپی د الله د نبي د سترګو نه هم اوښکې راغلي دي. که تیز مو جاړې خیر دی خو ساندې مه وه، ویر مه کوه، ځان مه وخه، هغه الفاظ مه وایه چې د شریعت خلاف. نو دا چرته تاسو لیدل چې یو عالم ودرېدلي په قبر باندې په جومات کې په دې خبره رد کړي؟ ولې د مولا خو ټول رزق او پروګرام په دې کې چلېږي چې غم دروني او ښادي درنی، نو که جړا ترې لرې کړي نو غم پاتې کېږي، نو چې غم دې خراب کړو خو د مولا واسکټ خو لاړه، نو هغه د خپل رزق دپاره دومره غټ سوچ چلولی دی. یو ځای کې یو مولا په دې خبره مسله کوله چې په دې مړي باندې دا ویر حرام دی او ناروا دی. بل مولا ووایي چې دا زما د رزق دشمن راغلی دی. چا ورته ووایي چې په مړي ژړه او رزق سر سم وي، دا دې ډېر لنډ تار چیړي په اوږده راځي. دا جړه چې د مړي نه بند کړه نو د هغه ورو ورو ویر ختمېږي.
چې ویر ختمیږي نو ښځې کمیږي، چې ښځې کمیږي څوک وریجې نه پخوي، چې وریجې نه پخوي نو ماته نقصان دی. او یو د درزیه د سره کوم ځای نه هغه مولا وی چې زما هېڅ شي سره کار نه دی، ما خو د الله د نبي حدیث وی زما د ده خېټې سره څه کار دی. بیا یې د هغه د اړه دپاره وي چې داسې یو انچۍ نیم جړا کوی خو ډېر شور په جوړ دی. وي دا انچۍ دی ولې جایز وي، دا د دې مولا د یعنې جایز ټوس را باندې دی د کفر فتوا ونه لګي، ځکه مولا سره یو فتوا نشته خو دا ورسره ډېره زر ده، وي ده پسې مونږ نه کېږي، بله فتوا نه لګي. مولا چې مولا بدې شي وي ده پسې مونږ نه کېږي. هلکه دا خو نور هم د ژوند ډېرې خبرې دي. دا ولې نه وایي چې هغه نکاح وتړو نو هغه نکاح نه کېږي، دا ولې نه وایي چې د مړی ولامبه وه مړی نه پاکېږي، دا ولې نه وایي چې د جنازه وکړه جنازه نه کېږي. دا ټولې خبرې پرېږدي او مونږ له راپغوي دا څه وجه ده؟ هغه ته پته ده چې دا پسې مونځ کېږي نو د جومات امامتي کوي، چې د جومات امامتي کوي نو په درس کې به ما رد کوي. نو دی هغه مورچه وایي چې دا مولا د منځلوي شي چې مونځ ورپسې نه کېږي نو دی د جنازې نه هم لړو، دی د نکاح نه هم لړو. نو مولا فتوا کې هم د خپلې خېټې او د خپل جیب سخت لحاظ کوي. عرض دا دی زما مقصد دا دی چې الله دې زموږ د معاشره د بدعاتو نه پاکه کړي، او کله چې معاشره د بدعاتو نه پاکي یو قرآن او حدیثي، دا مسلمان دومره لوی روب لري، دومره لوی روب چې دی دلته په یو صف کې خپه په خپه ولګي او دی په دې انداز رکوع سجده کوي. قسم بالله د امریکې او د غیر مذهب خلکو چا خبره وي او داسې نه ټینګېږي او داس خو هغې ځم نه کوي. د مسلمان دومره روب دی. د الله نبي به فرمایل وایي زه چې یو علاقې ته لا تللی نه یم نو څوره عمر څوره میله مخکې زما روب او اثر په هغه قوم باندې خورېږي. دا ولې؟ د مسلمان یو روب دی، خو په دې شرکیاتو بدعاتو تنظیمونو ډلو مسلمان خپل حیثیت بالکل صفر ته راوست. نو ما عرض دا کو چې بدعات د معاشرې یو لویه حصه جوړه شوې ده. یوازې دا نه، دا هم یاد ساتئ دا هم د احادیثو خلاف دي. دا ډېر اوږده اوږده بیانونه کول، خطبې اوږدول او منځونه لنډول، دا بدعت په دې معاشره کې څومره زیات شوی دی ته وګوره. عام طور دا بیانات ځینې کس وي نو آب د غم په موقع په تعزیت کې ودرېږي نو یو په غوږ به یې ګوته ایښي او نیمه ګنټې تلاوت نه ختمېږي، بیا وایي زما وروڼو دوستانو نو د سرسایې مسایل هم بیان کړي او د مونځ کفارې هم بیان کړي، نو 1,00,000 روپۍ بل جوړ کړي. په خبره پوهېږي چې دنه دومره منځونه پاتې شوي دي، لهذا دا پیسې چې نن دې جیب ته رانلې وي بیا نه راځي. دومره اوږده اوږده بیانونه د غم په موقع یو لویه کیسه جوړه کړې ده. دا غلطه خبره ده. یو خو د غم دې ځای کې راجمع کېدل هم بدعات دي، بیا چې مولان پکې بیانونه او تفسیرونه شروع کړي نور هغه بدعات مضبوطېږي. نو بعض وروره د جنازې کټ پروت دی او د بیان نه ختمېږي، ګرمي دا خلک تکلیف کړي او دته بس دغه یو موقع ورغلی ده بیا دته څوک کیني نو به یې په هغه ټایم دړه بړاس راوباسي. دومره اوږده بیانونه او خطبې کول چې خلک تنګ شي دا بدعت دی او دا د اسلام مخالفت دی. څوک هسې عامه موقع کې جومات کې په پروګرامونو کې یو اوږد بیان جوړ کړي وروره بیا ختمېږي نه ختمېږي نه، دا خلک تنګول دا ډېر غلط عمل دی. د الله نبی په حدیثو کې د دې خبرې وضاحت کړی دی او فرمایلی دي چې ګورې دا ډېر زیات بیان اوږدول، خطبې اوږدول او مونځ لنډول دا ګورې د مسلمانانو او د عالمانو د علم نښه نه ده، بلکې دومره پورې د الله نبی فرمایلی د جمعې په ورځ خو دا غلطي په مونږ ټولو کې عامه شوې ده. د جمعې په ورځ باندې خطبه اوږدول او مونځ لنډول دا د حدیثو خلاف دي. بلکې صحیح حدیث د مسلم کې دی، کتاب الجمعه کې دا حدیث نقل کړی دی، باب تخفیف الصلاة والخطبه کې د عمار رضی الله تعالی عنہ نه دا روایت نقل دی. هغه وی سمعت رسول الله صلی الله علیه وسلم، ما د الله د نبی نه اورېدلی دي چې ان طول صلاة الرجل وقصر خطبته معنة من فقهه، چې یو عالم خطبه مختصر کوي، لنډه کوي، جامع الفاظو کې کوي او منځ خو اوږد او خشوع سره کوي، دا د ده د فقاحت نښه ده او دا سړی واقعي عالم دی. خطبه لنډه وکړه او جامع وکړه، یو څو خبرې وکړه خو چې د خلکو په ذهن کې کېني. دا نه چې ته د یوسف علیه السلام کیسه شروع کړې او دومره اوږده کې را روانه جمعه وي بیا راشئ.
خلک په بیا راشي بیا ور پکې د جمجا باچا قسم وردن نگی بیا وی پکې د لیلا مجنون قسم وردن نگی او بعضی اور پسې باقاعده اخبار جمعات تراړي نو لکه دا د سنتو خلاف ده لنډه خبرو کا یو حدیث یو آیت وایا پاغي تشریح کا بس او منځ ډیر خپل آرام او سکون سره وکا نو بس دی به خطبه کې عوام لړ کنګال کی بیا چې منځ کینو چې سمع الله لمن حمده وي نو عوام به سجده کې پراته یو بل مخ کې رسول امام او مقتدی بده بغیر لګي چې ولاړ یو دا زمونږ امامي نو چې سمع الله لمن حمده شي بیا مونږ امامانی دا امام را بصیر راضی بیا هم دا مقتدی ځکه مونږ مخ کې دی را بصی نو واقعین دا سره نه د الله نبی فرمایي فاطیلوا الصلاه واقصروا الخطبه د الله نبی فرمایي منځوګت کې خشوع حضور پکې پیدا کې خطبه راګلان لګي جامعیت ورکه نو عرض ما دا کو چې دا هم بدعات دي د معاشري خطبه د حد نه زیات وګدول او منځ کې بس صرف ټونګې وخل ارکان قوما جلسه استراحت قرات مسنونات د دیا څخه خیال نه ساتل دا بدعات دي د معاشري نه ختمول ضروری دي بیا یو غټه غلطي او بدعت په معاشره کې دا د جمعې په ورځ او عام هم دا فرض پس ډایرک د نفل نیت تړل او د سنت نیت تړل دا بدعت دی ګوره د الله د نبی طریقه دا ده چې کله به فرض په جمعات کې وکړل نو سنت د الله نبی اړو په دې جمعات کې کړي نه دي نو چې امام د جمعې په ورځ یا عام منځونو کې څنګه سلام جرباسي نو به ډایرک دی په سنت په جمعات کې ودرېږي تاسو په الله یقین وکړئ دا د الله د نبی د احادیث مخالفت د صحیح مسلم کی باب کتړل د امام مسلم امام نووي باب کراهت وصل صلاه لصلاه حتى يتكلم او يخرج او حدیث د معاویه راوړل دی چې امرنا رسول الله صلی الله علیه وسلم د الله نبی دا اډر کړی دی او دا حکم کړی دی سو الله نوصل صلاة بصلاة حتى نتكلم او نخرج چې مونږ به یو منځ بل منځ سره تړو نه چې فرض وشي ډایرک به نفل او سنت نه کوو تر کومې حتی نتکلم او نخرج تر دې چې یا مونږ خپلو کې لږې خبرې مبرې وکړو مسنون اذکار وکړو لسته خبرې وکړو بیا جدا جدا شو ځای بدل کو او نفل په جماعت کې مونږ کولو ټیک ده او نخرج یا به د فرض من نه بعد سنن نوافل الکه ان نخرج ته جمعات نه باروز او کور ته لاړ شي تو اوس نن سوچو کا چې دا بدعت په معاشره کې لګ دی او کړي دی 120% تر رسیدلی دی چې هر سړی امام سلام جربه سي دی بیا ولاړ او نیت کوي په خپل ځای الان کې حتی يتحول دا ځای خو هغه مقا بدله مسنون اذکار وکا دو سالور خبرې وکا کور ته لاړ شه دا ټول سنت طریقې لري پاتې شوې دي د جمعې په ورځ هم د فرض من نه بعد فورا نوافل کول دا خلاف سنت دی په جمعات کې او دا رنګي عام منځونو کې هم فرض بس فورا درېدل او سنت کول دا د الله د نبی په طریقه کې نشته دا د محمد رسول الله صحابه نه دي کړي دا سلف د امت نه دي کړي نو ته کم ځای نه کوي دا سنت به دومره ضروری نه چې څومره د دې بدعت نه ځان ساتل ضروری زوامه چې یو سړی فرض منځ پس ډایرک د سنت او نیت تړي د دینه کدی دا نفل اونکی دی کې به خیر ډیری ځکه چې دا نفل ډایرک کوي دا بدعت کوي او کچرته سنت اونکو نو سب نوافل ته پاتې شو نو بدعت ډیره ګناه ده په نسبت د نوافل د پاتې کېدو نو دا بدعات دي د معاشري ډیر زیات بل یو بدعت دا عام شوی دی تاسو وګورئ چې په ډیرو ځایونو کې د جمعې شپه د عبادتونو دپاره خاص کېږي ځینې ګلان وایي نن پکې شب جمعه ده اوس د جمعې د شپه د عبادت له خاص کړی دی شب جمعه او پلانکي ځای ته به ځم پلانکي ځای ته به ځم مقدس ځایونه یې جوړ کړي دا بدعات دي څوک وایي شب جمعه د شاه منصور ته او پلانکي ځای ته به پیر صاحب لازمه هلته به حلقه لګي او ذکر به تازه کېږي دا د جمعې شپه اول خو دا کار دی هسې هم بدعت دی خو دا د جمعې شپه دی ولې خاص کړی د عباداتو سره څوک د جمعې په شپه خیرات خاص کوي ګوره څوک د جمعې شپې سره روژه خاص کوي څوک د جمعې شپې سره قیام خاص کوي د شپې ولاړ الله ته دا ټول بدعات دي صحیح مسلم
کتاب الصيام کې د ابو هريره صاحب روایت دی چې فرمایي لا تخصوا ليله الجمعه بقيام وبصيام من بين الايام. د جمعې شپه او ورځ دا د عبادت کې خاص کول چې دی له ډېر اهتمام ورکې او نورو له نه ورکې یا دی کې زیات اجر ګڼي دا بدعت دی. د الله د نبي په وخت کې په صحابو کې د دې څه مثال لکه موجود نه دی. او عوام مړي پسې خیرات هم صرف د جمعې په شپه کوي. نن وی د جمعې شپه او بعضې دا خلک د جمعې په شپه باندې دی ماښام مونځ کې لږ په ناره جومات ته ځان رځي وي دومره د چا مړي به خپې غزوري سکړې مړې ریجې به وکړو. خلکو مخصوصه کړې ده دا د جمعې شپه کې بې دلیل تخصیصات دا په اسلام کې نشته. دا بدعات دي. بدعات خو په دې معاشره کې عام شوي دي. نو یو مسله نه ده که بار بدعات وګورې که دننه یو ته د جمعې په ورځ باندې وګوره دا یو لوی بدعت د احنافو دا خطبه چې په ناسته باندې امام لګیا دی. یاد ساتئ په ناسته خطبه د جمعې حرام ده بغیر د عذر ده. بیا وایي یاره خطبې خو موږ وروستو دوه کوو وایي دا خو هسې تقریر کوو. وایي په سلفو صالحینو کې د جمعې د خطبې نه علاوه د جمعې په ورځ پینډې جوړول دا د جمعې د خطبو عظمت خرابول دي او ګڼل دي. دا په سلفو کې وو چې دوه خطبې به وروستو عربۍ کې ځان لګوم او اوس په ناسته خپلو مقتدیانو ته تقریر کوم. دا چېرته په سلفو کې وو دا شعر د کوم ځای نه راایستل دا ځان له یو بدعت دی. بیا که خیال دا په ناسته چې خطبه وکړي چې خطبه ورته وایي که بیان ورته وایي نو د دې نه بعد بیا څه وایي یره وي سنت ورته وکړي. دا سنتو له ټیم ورکول د دې بیان نه بعد تاسو په الله یقین وکړئ که د دې ذکر یا په قرآن کې یا د الله د نبی په احادیثو کې یا د سلف صالحین تر 300 کالو د الله د نبی نه بعد په خیر القرون کې په غوره زمانه کې د دې اډو ثبوت نشته. بلکې د جمعې پر ورځ د نفلو مسله دا ده چې اډو متعین رکعتونه شته دی نه. د جمعې پر ورځ زوال هم نه ښه د وخته به صحابه کرام رال عبادتونه به کول څومره چې د وخت دی رکعتونو خاص کول پکې نو. کته راغلی او خطبه شروع وه نو بلکل 2 رکعته صرف وکړه او کښېنه هلته 2 رکعته ثابت دي. د دې نه علاوه د 4 رکعته سنت د جمعې د مخکې ضروري ګڼل او خامخا 4 سره تړل دا بدعت د قرآن او سنت کې د دې ثبوت نشته. بس څومره چې په نصیب ووایي که 4 سره ولې خاص کې او بیا ټیم ولې ورکې بیا اعلان ولې کې چې سنت وکې. آیا دا سلفو کې وو که نه نو دا بدعاتو نه چې په دې طریقه ځان بچ نه کو نو نور د بدعاتو نه د بچ کېدو لاره کمه ده او دا په دې معاشره کې عام دي. اس اصلاح د دې څوک نشي کولی. ولې هر جومات کې د یو حاجي صاحب د یو ناظم صاحب د یو چیرمین صاحب ډنډه ده مولا د هغه د حق ویلی شي. د دې حق مسلې لپاره به ځان له خامخا جومات جوړی او بیا به حق ووایي. که څوک یې اوري او دې اوري که څوک یې نه اوري نه دی اوري که څوک یې مني و دې مني که نه مني نه دی مني. خو لکه دا ته په هر جومات کې نه شي ویلی. د هر حاجي صاحب دړه خیال به څوک ساتي دا ډېر ګران کار دی. نو ما عرض دا کو چې بدعات دا د حد نه زیات شوي دي. زمونږ په معاشره کې یو بدعت دا دی چې مړی کله پروتي او ساتي وځي نو د خلکو صورت یاسین راغستی او غیر چاپیره ناستی ویره چې دا صورت یاسین وی ساتي لږ په اسانه وځي عام ته تنگ دی کنه چې ټوکېږي ټوکا ټوکا کوي. نو څه کې اوس د صورت یاسین څه وباسي دا یو لوی ډرامه شروع ده. ته وګوره ښځو سره باقاعده په یک صورت یاسین پردي بګوته کې او چې مړی ټوخې وکړو یا هسپتال ته وړو او ښه نه و یا هلته لرنګ چې بلډ پریشر او دړکې خراب دي دی ویل صورت یاسین رانږدې کې نو د دې ځای نه شروع کړي او چې دلته صورت یاسین ختم شروع کړي ویل د هسپتال کې ډاکټران پوه شي چې ټایم یې دوره پاتې نه دی. دا غلطه خبره ده چې په صورت یاسین د مړي نصاب اسانه وي او دا غلطه خبره ده چې مړي د صورت یاسین ویني د قبر سوال جواب ورته آسان کیږي. دې صورت یاسین کې دنه د حبیب نجار واقعا پرته ده دا په جون دوه چې هغه انقلابي عقیده زده کوي. صورت یاسین کې دنه داسې عقیده پرته ده چې قسم د غرونه ورته نه ټینګېږي. هغه عقیده د صورت یاسین چې حبیب نجار وي خلک پې ودرېدل د پاسه پې ټوپونه ووهل کلمې یې ترې وویستې. هغه صورت یاسین چې انقلابي عقیده پکې پرته وه د مړي سر ته راغې تلاوت به یې کېږي عقیده لاړه په قرآن پوهېدل ختم شو. نو دا غلطه طریقه. امام مالک به وی کورې زما خوا کې صورت یاسین کې نه دی چې زمرم وایي دا مکروه خبره ده. ډېر علماو په دې باندې خبرې کړي دي. ابن الحاج
المدخل کې په دې غټ بحث کړی چې دا امام مالک بد ګڼلی وي. دلیل دا دی چې سلفو کې چېرته داسې نه و چې څوک مري اته وله سر ته سورت یاسین کې دی. دا غلطې طریقې دي. په ژوند د هغه د سورت یاسین ترجمه نه ورتله، اوس د دې په سورت یاسین په زور سا وباسي. دا ملک الموت نه تپوس کړی دی چې د هغه ارادې ده ته څنګه دي، او بیا دې تش په سورت یاسین معاف کړي سرمن مه دې وباسي که د دین د ژوند د قرآن او د حدیث خلاف جوړ کړي. نو دا یو بدعت دی. ته وګوره د چا نه چې سا وځي ته ورنږدې شه، ښځې غیر چاپېره ناستې سورت یاسین وایي، هغه پرې نه پوهېږي او تنګېږي چې د دې څه شور جوړ کړی دی. بیا د دې دغه ټایم کې دې ته خیال نه چې اذا قرئ القرآن فاستمعوا له، قرآن ته به غوږ دی. بیا ټول لګیایي او چې ورته فاتحه امام پسې ووایي قرآن ته به غوږ دی. نو چې ټول په جمع سورت یاسین وایي هلته قرآن ته غوږ نشته، او دلته چې په حدیث ثابت شوی فاتحه ویلې وي قرآن ته به غوږ دی. چې ورته وایي د سارې سنت مه کوه لکه دې خوا قرآن ته غوږ کېده، نو دغه ټایم کې هم بیا د فاستمعوا ته خیال نه وي. نو ما عرض دا کو ګوره د چا دا یو غلط عقیده چې سړی مري نه دی وله مخ په سوره قبلې ته اړوي، هغه مري د ځانه په تکلیف کې دی او دی وله سترنګ دی جوړ کړی دی، بیا بیا راړي قبلې غاړې ته. دا د اسلام کې شته نه. هلکه یو سور هندو به وي او په مرینو قبلې ته به مخ کړي، نو ته به څه وایې چې دا حاجي صاحب چې ویې ګټله. دا په اسلام کې نشته چې یو سړی مري نو تاسو ټول به د هغه له سر نه ټکار وباسئ، سر چې هغه کلک شوي که نه چې سر ولاړئ نو ټول مړي ورپسې راواړئ، خو دې په قبله دومره مین دی. الله خو وایي فاینما تولو فثم وجه الله. ته عقیده سمه که ته چې په هر طرف مړ شوې نو الله تا ته متوجه دی. نو تا څه کار دی چې اوس د مړي سر نیولی دی او غرب چې قبلې ته یې ولړی؟ دا نه په قرآن کې شته، نه په حدیث د رسول الله کې شته، نه چې ته صحابه و داسې کړي چې سړی مري نو څلور کسه به لګیا یا څوک وله تیل او ګوړي ګرم کړي په سټ پې وله مالش کړي وي زه اوسې واړوه. لکه دا دې څه کیسه جوړه کړې ده. دا غلطه طریقه او دا د دې مړو بې عزتۍ ولې کوي؟ خلک د قرآن او سنت نه خبر نه دی، خلک صحیح د الله د دین نه خبر نه دی. کني یو سړی به د قرآن او د حدیث نه خبري، ته به د هغه پلار نه را سر مخ په زوره قبلې ته اړی باندې د مرۍ کې اوچت نه کړي چې ته زما د پلار بې عزتي کې. دا څه دین دی چې ته یې کې؟ ورشه خپل پلار نه داسې وکړه، زما د پلار بې عزتي په بې دینۍ مه کوه. خو مسلمانان خو خبر نه دي که نه د دین نه. ما درته ووایي دین خو دې حاشیې ته وایي، لطیفې ته وایي، چاربیتې ته وایي، ټاپې ته وایي، شعرونو ته وایي، مزاحیه خبرو ته. دین قرآن او حدیث دی او هغه مولا سره شته نه او عوامو اورېدلی نه دی. نو لکه سړی د کم ځای نه لکه سړی دا دین دی عوامو ته د دې ذهن ته ورسي. کني موږ دا منو چې عوامو کې با احساسه خلک شته منونکي، خو الله دې وکړي چې زموږ د معاشرې نه دا بدعات ختم شي او سنت پې الله راولي. الله تعالی دې موږ صحیح په قرآن او حدیث باندې روان کړي. اقول قولي هذا استغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين.